کافران دي او د جمعیت علما ولا ټول مسلمانان دي ځکه جمعیت علما ولا خو لګیا دي عالم نه ورکړي هغوی لګیا دي عامل ورکړي که دغه سبب د کفر وي چې اوټ عامل ورکول او مولا نه ورکول خو بس ټیک ده دا ټول کافران که او دوی ته کفر ووایه مونږ هم دا غواړو چې دا فتوا خو ته یو ځل جاري کومه په دې کې زموږ خیر دی انشاءالله اسلامي ته به ټول علما ورسي خو دا فتوا خو نشي ورکولی د الله بنده خو صرف دې بغض او عناد په دې باندې دی چې یاره دا علما کافر کول غواړي وختي دې هغه قضیې چې دې وجنګولې په خپلو قضیو کې خطا کېږي مړه چا سره منطق ووایه یو میاشت دې دپاره وباسه مولي صاحب بهرحال زه ستا استهزا نه کوم هغه قضیې چې وجنګولې ټول عوام کافر دي او علما کافر دي عوام ترې ټول بار شو بس عوامي ترې بار شو ادارو والا کسان بار شو دا یې بار کړل اوس دې هغه قضیې چې وزنګوله اوس جمعیت علما والا علما کافران شو عوام ټول مسلمانان شو ستا والا خبره ومنه کوم دې ومنه خو خلاصه مې ته دا راوایستله چې خو ته شته دلته نه علما مسلمانان مني د خوارجو غوندې کې او نشي کوم که د عوام مسلمانان مني بس صرف ځان ته د مسلمانان ښکاري ټوله دنیا درته کفر ښکاري صحیح مسلم حدیث صحیح مسلم وایي څوک یو مسلمان ته کفر ووایي فقط باع باحدهما رواه صحیح مسلم وایي دا کفر به د یو کس په سر باندې ورپرېوځي مولوي صاحب محترم د کفر فتوې مه لګوه زه تا د کفر نه یم الحمدلله ډېر باریکو مسلو کې ما تا سره اختلافات راغلي زما مشرانو تر ګمراه پورې لیکلي دي خو کفر نه دي ویلي بیا دې ما ته آپ کے مسائل ان کے حل پیش کړ آپ کے مسائل ان کے حل پیش کړ وایي دا ورته سلام اکبر ویلي دي اوله خبره خو دا ده چې دا ورته سلام اکبر ویلي دي خو بیا ما سره دعوه کې ولیکه چې جمهوریت دا سلام اکبر د کفر نه دی سلام اکبر وایي دا سلام اکبر ویلي او سلام اکبر ته سجده کول دا کفر دی سلام اکبر ته سجده کول نه په سلام اکبر کې دننه د خپل د اسلامي مفاداتو دپاره کار کول که دا کفر وي زه درته حوالې پیش کوم په دې باندې حضرت یوسف علیه السلام په دې سلام اکبر کې دننه کار کړی حضرت یوسف علیه السلام خپل اغراض او مقاصدو هغه یې دنیا له ورکړل او حضرت یوسف علیه السلام په خپل اغراض او مقاصدو کې کامیاب شو دا ما سره صحیح مسلم دی مولوي صاحب صحیح مسلم دا حدیث ذکر کوي د مالک بن دینار عبدالله بن دینار رضی الله تعالی عنه نه وایي دی وایي ما د ابن عمر رضی الله عنه اورېدلي یقول قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ایما امرئ قال لاخیه کافر فقد باء بها احدهما ان كان كما قال والا رجعت عليه وایي که یو مسلمان دی لکه خپل مسلمان ورته کافر وایي که دغه مسلمان ورته کافر وي دی به کافر شي که دی کافر نه نو دا کفر فتوا به هغه چا په سر باندې ورواپس شي چا به د کفر فتوا لګولې بل دی ما ته چا که مسایل پیش کړي نو هغه دلته د جمهوریت څه تعریف کوي مړه دې ته خو لږ ګوره د جمهوریت تعریف لږ ګوره دی کوم جمهوریت یادوي وایي دلته د جمهوریت تعریف دی کوي जमहूरियत को निज़ाम हुकूमत है जिसमें आवाम के शुरू में विलायतों के अक्सर रखने वाले सियासी जमात हुकूमत चलाती है और आवाम के सामने जवाबिया होती है गोया इस्लाम के निज़ाम खिलाफत और मगरब का तराशुदा निज़ाम जमहूरियत का रास्ता पहले ही कदम पर अलग अलग हो जाता है खिलाफत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नियाबत का तस्वुर पेश करते जमहूरियत आवाम की नियाबत का नजरिया पेश करती है मात्र तमक खसूस ज़ला आइन पाकिस्तान पेश करा कदम तज हाकिमियत अल्लाह दा पार मन नियाबत तज अल्लाह दा पार मन दर सर उस्तन मनी چې نه مني نو سبا در سره کوم چې نه خوري حضور به در باندې چې نه زینو په شابه دې کوم چې نه خوري نو صدر سره وکم او شیطان مې هغه بیا خبره ده ما ته تمک بار پیش کوم مولوی صاحب محترمه چې زموږ دلته حاکمیت د باري تعالی دپاره دی ما ته عین پاکستانونو سکرت ته واره بېګانه لږ مطالعه کا او انشاءالله دا کوم کتاب چې دې پیش کړی دا مطالعه کا دا اصل الفتاوی والا دا تعریفات وګوره چې د کوم جمهوریت تعریف کې په هغې باندې رد دی دا که مسایل دې وګوره انشاءالله دا څلور کتابونه دله پوره دي او که مخکې دې نور پیش کړه انشاءالله نور هم درته ښیم دا لږ مطالعه که مولوي صاحب لږ وخت دې دپاره وباسه والله یو هفته ټایم مو پکې تېر کړی ما ته دومره دسترس په دې جمهوریت په دغه نظام باندې نه و حاصل لکه په دې هفته کې مې چې حاصل کړه ما مطالعه وکړه مثلا ځان په کله پوری بل اخر کافران کې دا ما سره تحفه القاری دی دا وګوره تحفه القاری د تانه لوی مولا دی سید احمد پالنپوری صاحب د دارالعلوم دیوبند چوکم د لوی محدث د دارالعلوم دیوبند وسره شتو وایي سید احمد پالنپوری صاحب دا هم کافر دی نعوذ بالله ورته دا کومه فتوی نه تاسو سره مشندری ده دی وایي پہلے بیعت خلافت کا طریقہ یہ تھا کہ ملک کے ارباب حل و عقد بڑے لوگوں پر بیعت کرتے تھے اور دارالسلطنت کے عوام بھی اور باہر سے گورنر اپنے علاقوں کے بیعت بیچتے تھے لیکن سنگ کی شریعت کے دن دا حضرت ابوبکر صدیق سے بیعت حضرت عمر سے بیعت حضرت علی سے بیعت حضرت عثمان سے بیعت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عثمان سے نفس دا خلافتون راغلی دي دا مختلف طریقے در راغلی دي داغی نفس چکم دا خلیفہ تا حیات منتخب ہوتا تھا چنانچہ طالع ازمائے خلفاء کو قتل کرتے تھے اور بادشاہ کے خلاف بغاوتیں بھی ہوتی تھی اب ووٹ ڈالنے کا طریقہ چلا ہے
ماشاءالله مولوي صاحب دا د اوټ لفظ مړه ته خو خپل په یو حواله کې راته وښایه کنه چې دا اوټ کفر دی وای اب اوٹ ڈالنے کا طریقہ چلا ہے ملک ہر عاقل و بالغ شہری کو ووٹ دینے کا حق ہوتا ہے یہ اچھا طریقہ ہے ماشاءاللہ اور پھر خلیفہ مقررہ مدت کے لیے منتخب ہوتا ہے یہ اور بھی اچھا طریقہ ہے اور یہ دونوں باتیں اسلام قوانین کے خلاف نہیں یہ دونوں باتیں اسلامی قوانین کے خلاف نہیں چې دا اسلام د پاره یو سړی لګیا وي هغه وټاچي او بیا یو وخت د پاره 15 کالو د پاره د وزیر اعظم انتخاب کوي دا چې کوم د هغه خلاف نه دي مخکې مې ورته حواله پېښ کړې زما دلته مراد هغه نه چې کوم د طریقه د انتخاب د طریقه د انتخاب ده ولې محترم ته بیا ماته چې کوم د راغلی دا هغه چې کوم د دغه کوي دا ما سره عبدالجمان دی عبدالجمان دا ساده باجوړ مولا لیکل دا چې ماته د جمهوریت کوم تعریف وکړ دا هغه مې اعتراض وکړ تا ماته زه حاکمیت اعلی دا باری تعالی لپاره د فلا فلا حریت الجمهوریه او دا دلته دی لیکي دا عبدالجمان دی دا تفسیر دی اولنی جلد کې راغلی د نور جلدونه را روان دي ان شاء الله کوشش وکړه دا شیخ قرآن والا حدیث مولا عبدالرشید باجوړي سره تاسو پیژنئ دی وایي جمهوریت په تعریف کې ډېر زیات اختلاف موندل کېږي دا پښتون عالم دی ارباب سیاست د دې په جامع مفهوم متفق نه دي ارباب سیاست د دې په جامع مفهوم باندې متفق نه دي د سلو نه زیات د جمهوریت تعریفات راغلي دي غواړي درته یې پېښ کوم بیا وایي هم له دې وجې نه په جمهوریت حکم لګول دا مشکل دي ځکه چې حکم فرض تعریف وي حکم فرض تعریف وي خو زمونږ د دور حاضر مفکرین لکه تقی عثماني صاحب وغیره یې داسې تعریف کوي جمهوریت هغه نظام حکومت دی چې تشکیل د حکومت او پالیسیو جوړولو کې د عوامو رای بنیاد ګرځولای شوي وي او اکثریت ته ترجیح ورکول کېږي بس دغه ته موږ جمهوریت وایو اوس دې ته هم جمهوریت نه وایو که دلته دغه عوام دوکه کوي چې دلته کسان راووتل مثلا دغه برنګ کې 200 کسان راوتي دي بار روډ باندې او دا 200 کسان وایي چې موږ دپاره د زنا جایز شي موږ دپاره د شراب جایز شي موږ دپاره د مزد معاف کړی شي موږ دپاره د حج معاف کړی شي زکات دې معاف کړی شي 200 کسان دي بل طرف ته 100 کسان دي هغوی وایي چې نه شراب دلته منو نه زنا دلته منو نه دلته چې کوم د مزد معافي منو د ارس احکامات د قرآن خلاف نه منو اوس پاکستاني عوام او فوج چې کله راځي فیصله به د چا په حق کې کېږي د 100 کسانو په حق کې به کېږي د 2 کسانو په حق کې به نه کېږي ولې به کوي 1973 د آئین د لاندې چې دلته حاکمیت د باري تعالی دی دلته د شرابو دپاره فیصله دی نشي کولی او کنه ته وایي اکثریت ورته حاصل دی ما ته خو لږ دا وجه وښایه کنه چې ما ورته د ترانسجنډر دا بیل ولې وښایه دا خو مبادیاتو کې تاسو څېړلی ما خو نه دی څېړلی که دغه اکثریت دلته وي او حاکمیت د باري تعالی دپاره نه شي خو دغه بیل خو بیا نه واپس کېږي او مولوي صاحب محترم دې نه نه خبر خو بس صرف دلته راشي او دغه کفر دی او دغه کفر دی دغه آپ که مسایل ان کې هم مې ورته پېښ کړو د دې بېګانه لږه مطالعه وکړه انشاءالله مازغه به دې ځي ته راشي بل دې خبره دا کوي وایي امریکې په لاره باندې ځي او دا خبره مخکې پېښ کړې وه او حاکمیت اعلی دا د باري تعالی لپاره نه دی حاصل او د امریکې په لاره باندې ته روان یې چغې د اسلام لګې خو د هغې جواب مې دغه مخکې درکړه کنه چې چغې د مکې لګې ته چېرته د مکې چغې ولګوه خو دې به دې د امریکې د لارې نه غواړې انشاءالله الله تا به مکې ته ورسېږي الله پیغمبر ډېر غیرتي دی او ډېر زیات غیرتي دی نو پیغمبر علیه السلام به دې مدینې ته راوغواړي مکې ته به دې راوغواړي خو یو چا به ورته ولګوه اوس بار بار زه ته دا پېښ کوم حاکمیت باري تعالی دپاره د باري تعالی دپاره دی عین پاکستان در سره شته دی دا وګوره مطالعه یې کړه د عین پاکستان چې کوم دی اولنۍ شکل کې دا خبره لیکلې ده مذهب به د دغه ملک چې کوم دی دا اسلامي وي دا ما سره مولوي صاحب محترمه تشکیل خلافت د دې لاندې د جمهوریت تعریف کوي وایي جمهوریت ان طریقوں کے علاوہ جمہوریت بھی تشکیل حکومت کا ایک طریقہ ہے جس میں ووٹنگ کے ذریعے سے ایک شخص منتخب ہو جاتا ہے یہ یہودیت اور نصرانیت کا طریقہ ہے باعث اعلان اقبال اور مرحوم ہے مخکې ځای راشي بیا دې دا خبره کوي چې دې نه مراد دا جمهوریت مغربی جمہوریت ہے جس میں حاکمیت غیر باری تعالیٰ کو حاصل ہو باری تعالیٰ کو حاصل نہ ہو پولیس سے محترمہ داغین رسل دے دا سلطانت خبر کی دا سلطانت تم جائز ہوئی دا نما بھائی تپوس کڑے مورتی مبادیات ہوگی مورتی میں سلطانت تاتسو تو ویلے کی پولیس سے داغین جواب نو رکھڑے صدر چکم ناس تے زتانا تپوس کو مدá تنقیدان سر بولی کا پولیس سے زبا دی جواب تانا طلب کوگا صرف دا جمہوری نظام کفر دے کنا دا بادشاہی نظام ہم کفر دے دا وہ بخلافت راشدہ زمانے کی نو کتا دے تو کفر و بحال دا میرے معاویہ صد سقف ودا او کته دې ته کفر نه وي بیا د هغې دپاره ما د علت او وجه ذکر کړه چې ولې مبادیاتو خبره وکړه مبادیاتو کې ستاسو نه غالبا ما د صفر تنقیحات ویډیو او ریکارډینګ باندې موجود دي تاسو د یو تنقیح جواب ما لاندې راکړئ ان شاء الله ریکارډ موجود دي ځکه خلک به وګوري او خلک یې وګوري بیا جمهوري شو خلک جمهوریت پیژني و دا به بیا په جمهوریت پیژني جمهوریت کې دا لا بل تعریف وشو مولوي صاحب په دې باندې زور ورکړی دی چې په دې مشرقي جمهوریت کې حاکمیت اعلی چې کوم دی نو هغه الله رب العزت سره ما ته مولوي صاحب دا صرف په پاڼو کې لیکلي دي په خارج کې راته وښایه که نه
تا ته ما په خارج کې مثال درکړم وایي ستاسو طرف نه جواب رانغی چې د مغربي او مشرقي جمهوریت په منځ کې دا امر مشترک دی او هغوی دا قانون د الله د قانون په مقابله کې جوړ کړی دی چې کم طرف ته ډېر ووټونه او حقه سړی به مشر کېږي حالانکې قرآن او حدیث او شریعت او اسلام څه وایي هغه وایي چې هغه سړی به مشر چې په چا کې د هغې څه صلاحیت وي او هغې خپل شرایط ذکر کړي کتابونه ما سره شته دی خو بهرحال زه اول ستا دغه جواب ته درځم ګوره مولوي صاحب ستا د پاکستان خبره وکړله ما تا ته ویل چې موږ مشرقي یاد موږ پکې پاکستان او دا ملکونه پکې موږ نه کوو موږ د نظام سره کار دی پاکستان زموږ ملک دی خو بهرحال که ته بیا هم حواله غواړې دا ما سره فتاوا حقانیه دلته ګوره مولوي صاحب ما ته متوجه شه وروسته مطالعه وکړي دا فتاوا حقانیه ده شیخ عبدالحق صاحب دا کوڑی والا هغه څه وایي چنانچہ پاکستانی معاشرہ کے حوالے سے یہ بات کسی سے ڈکی چپی نہیں کہ جمہوری نظام ہی میں قوم نے تباہی اور بربادی اور ہلاکت کے کون سے مواقع نہیں دیکھے ولی سے باقوی قیامت کی تاثوری کر کہ جمہوریت دا خلق کم زیادہ ورسولو کمی موقع دی خلکو ته ورکړي دا د پاکستان خبره وه چې بیا یې ونه کړي پاکستان زموږ ملک دی موږ د دې خلکو نه د دې مشرانو نه بیا غواړو چې دا کفري نظام دا طاغوتي نظام دا ختم کړي د الله خاطر ورکړي اسلامي نظام راوړي دویم زه په حاکمیت اعلی باندې تاله یو حواله در کوم اشرف علي تانوي صاحب اسلام او سیاست دا راجمع کړی دی مفتی تقي عثماني صاحب دی وایي ستاسو په شان خلک یادوي بعض لوگوں کو یہ حماقت سوجی ہے کہ وہ جمہوری سلطنت کو اسلام میں ٹونسنا چاہتے ہیں جمہوری سلطنت چکم نے کو اسلام کی اور منڈی اور دعویٰ کرتے ہیں کہ اسلام میں جمہوریت کی تعلیم ہے اور استدلال میں یہ آیات پیش کرتے ہیں کہ وہ شاورہم بالامر مگر یہ بالکل غلط ہے ان لوگوں نے مشورہ کی دفعات ہی کو دفع کر دیا دا دغه حواله شوله د اشرف علي تانوي صاحب حواله شوله ته چېرته د کشرانو حوالې درکې او زه د جمهوریانو حوالې راکې او زه د علماو حوالې درکوم دارنګه دا بل ما سره د مقالات خوستی د خوستی صاحب کتاب دی دی په یو حوالې سره وایي چونکہ جمہوریت برطانیہ کی ایجاد ہے اور ایک زمانہ میں برطانیہ کی حکومت مشرق و مغرب پر ہوتی تھا هغه اوږده خبره کړې ده په دې باندې وروسته بیا دی وایي دا د پاکستان او د مشرقي ملکونو خبره کوي مولانا عاشق الہی صاحب لکھتے ہیں عن قریب پھر الیکشن ہوگا دا الیکشن په امریکا کې کېدل دیزه خبره کوي عن قریب پھر الیکشن ہوگا جو یورپ کی لائی ہوئی مصیبت ہے عوام کو دھوکہ دیا جاتا ہے عواموں نے دھوکہ ورکول کیږي کہ تمہاری حکومت ہوگی مگر اٹھونا لا کہ حکومت بستاسو یو مو بستاسو کو کی پراتی اور جبکہ یہ اعلان قرآن کے خلاف ہے دا آیات قرآن خلاف دے مولوی صاحب خپل خبرې نه کومه د مشرانو علماو خبرې کومه د خپل د جماعت د علماو خبرې درته نه کومه ستاسو د جماعت د علماو خبرې کومه اسلام میں عوام کی حاکمیت نہیں اللہ تعالیٰ کی شریعت کی حکومت ہے هغه د پاکستان او د دې ملکونو خبره کوي چې دلته حاکمیت غیر الله لره دی مولوی صاحب ته صرف پاڼو کې د لیکلو خبرې کوي چې حاکمیت اعلی الله لره دی بس ته نورې حوالې را باندې ډېرې مه وایه دویمه خبره تا ویلي په آپ کې مسایل باندې دې دروغ وویل مولوي صاحب دا حق ستاسو آپ کې مسایل دی خو ته په کتاب پوهېږې نو ما اندازه وکړه ته په بحث هم نه پوهېږې راشه دی څه وایي وہی اسلام جمہوریت کا علم بردار ہے استاسو خبر کی ویدی ہوئی اور کبھی اسلامی جمہوریت کی اصطلاح وضع کی گئی حالانکہ مغرب جمہوریت کے جس بت کا پجاری ہے اس کا نہ صرف یہ کہ اسلام سے کوئی تعلق نہیں بلکہ وہ اسلام کے سیاسی نظریے کے ضد ہے اس لیے اسلام کے ساتھ جمہوریت کا پیوندکاری لگانا اور جمہوریت کو مشرف پہ اسلام کرنا صریحاً غلط ہے ستاسو د مشر کتاب دی هغه وایي دا اسلامي پیوندکاري مکمل غلطه ده که د دې کتابونو حوالې دې بیا راکړې حیات مولوي صاحب ګوره ډزه به مې در سره راشي بل دا ما سره بل مقاله مې خوستې خیر گپ شپ پکې ښه دی وایي اسلام کے ساتھ جمہوریت کا پیوند لگانا صریح غلطی ہے مقالات خوستی سخیدات خوستی سے په دې باندې د سلیم الله خان صاحب دستخط دی په دې کتاب باندې ته په دې باندې پورا اوږده خبره کړې ده چې دا دی وایي یا تو ان غلطیوں کا ادراک ہی نہیں کر پاتے یا اگر ان کو غلطی کا احساس بھی ہو جائے تو اس کے خلاف لب کشائی کی جرأت نہیں کر سکتے اوږده خبره ته کړې ده خو بهرحال زه راځم بیا خپل هغه مخکې مضمون له چې کوم مخکې ما روان کړی ما ویلو جمهوریت کفر دی هغې دپاره چې ما د کومو ارکانو تذکره کوله هغې کې ما درې څلور ارکان ذکر کړي یو پکې حکم بالاکثریت و حکم بالاکثریت باندې به زه ورسره حوالې پیش کوم انشاءالله تعالی خو د هغې نه وروسته زه راځم کیپیټلیزم ته کیپیټلیزم چې کوم دی دا د جمهوریت یو بنیاد دی یو ستن ده کیپیټلیزم دې ته ویل کېږي چې د عوامو مال خورج په څه طریقه باندې دلته د عوامو ناست دي دا به عوام ګوري تاسو په ایمان ووایئ نن زموږ حکمرانان مالونه څنګه زموږ وایي کوم حد ته ورسېدل دا د کیپیټلیزم په
نظریه باندې جمهوریت چې کوم دی دا ولاړ دی او په دې باندې قائم دی حالانکه قرآن کریم کې الله رب العزت د دې نظریه تردید کوي الله فرمایي ولا تأكلوا اموالکم بینکم بالباطل الله فرمایي دا نظریه چې کوم د شعیب علیه السلام د قوم وه کله چې شعیب علیه السلام دا نظریه بیان کړه د دې رد وکړو نو قوم ته هغه جواب ورکړو لکه نن چې موږ ته د جمعیت علما اسلام والا او دا نور خلک کوم جواب راکوي هغوی ورته ویلي قالوا یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا ای شعیب علیه السلام دا ته چې کومې خبرې کوې ته موږ ته د دې خبرې حکم کې چې وان نفعل فی اموالنا ما نشاء موږ په خپل مال کې په خپل اختیار باندې تصرف نه کوو نه بلکې موږ به داسې کوو چې دا ټول زموږ مالونه دي په دې کې به موږ په خپله طریقه باندې دغه کو تصرفات کو قرآن کې الله رب العزت دغه نظریه ردم کړی دی بل د جمهوریت بنیاد چې کوم دی هغه په پارټیزم باندې پارټیانې جوړول نن تاسو وګورئ دا دغه پارټیزم د وجې نه ملک کې څومره فسادات جوړ دي تاسو وګورئ یو یوه ته کنځلې کوي بل ته کنځلې کوي جمعیت والا پی ټي آی والا ته کنځلې کوي په هغوی باندې سیاسي فتوا بازي کوي بیا مولانا صاحب وایي دا زما سیاسي فتوا وه چې دا د یهودو ایجنټ دی کله به یې یو ټرن اخلي دغه رنګې سیاسی مخالفت کی سیاسی فتوا بازی دی یو بل راپرځول د یو بل غیبت کول یو بل ته کنځري کول یو چې په سټیج ودرېږي بل ته کنځري کوي بل چې په سټیج ودرېږي نو دی بل ته کنځري کوي قرآن کریم د دې عقیدې تردید کوي د دې رکن تردید کوي الله فرمایي واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا الله وایي په قرآن باندې منګولې ولګوئ راشئ پرېږدئ دا غلط نظامونه دا غلطې لارې دا تفریقي چې کوم دي نو دا پرېږدئ الله رب العزت په دغه باندې مدد کړی ولا تفرقوا تس نس کېږئ مو یو وایي زه پی ټي آی والا یم بل وایي زه جمعیت والا یم بل وایي زه جماعت اسلامي والا یم بل وایي زه نون لیګیا یم بل وایي زه نیشنلی یم الله وایي ولا تفرقوا د دغه عقیدې رد یې کړی او د جمهوریت بنیاد چې کوم دی په دغه عقیده باندې دی زه مخکې ځم نورو ارکانو ته د جمهوریت یو مستقل رکن چې هغه مساوات ورته ویلی کېږي مذهبي مساوات سیاسي مساوات په جمهوریت کې دا خبره ده چې ښځه حکمرانه جوړېدلی شي حالانکې قرآن او حدیث کې مولوي صاحب وایي ته ماته وښایې چې حاکمیت غیر الله نه دی مولوي صاحب قرآن کې او حدیثو کې الله دا قانون وضع کړی الرجال قوامون علی النساء سړي چې کوم دي دا به حاکمان په ښځو باندې جمهوریت کې قانونا مغربیانو دا خبره وضع کړې ده چې نه ښځه چې کوم دی نو دا حاکمه جوړېدی شي مولوي صاحب دې ته حکم بالاکثریت نه ویلی کېږي دې ته د عوامو قانون نه ویلی کېږي د الله په مقابله کې یو قانون راوړل چې هغه عوامو جوړ کړی وضعي قانون وي هغې ته قانون ویل والله العظیم چې دا کفر دی او دا به کفر وي انشاءالله ماشاءالله په دې باندې زه اوس انشاءالله تعالی ډېرې حوالې پېښ کوم چې مساوات چې کوم دی دا باطله نظریه ده قرآن کې الله رب العزت ډېر آیاتونه په دې باندې راوړي دا آیاتونه راواړوئ زه صرف دا یو دغه دلته دا کتاب ما سره آپ کے مسائل اور ان کا حل مولوی صاحب دا حق کتاب دی دی وایي عورت حکمران نہیں بن سکتی اهل علم کی تصریحات بیا په هغې باندې د قرآن آیاتونه لا یفلح قوم ولوا امرهم امرأة د پیغمبر حدیث دی وایي هغه قوم به هېڅکله کامیاب نه شي چې ښځه پرې حکمراني کوي موږ باندې چې بدنظري ترونه حکمراني کوله دا د هغې بل اثرات دي چې نن موږ دا په کوم طرف باندې روانې تباه او برباد شروع بل هغه چې کوم دی اتفاق او اجماع ذکر کړی ده قال الامام اتفقوا مولوي صاحب متوجه شه اتفقوا على ان المرأة لا تصلح ان تكون اماما ولا قاضيا هغه یو اجماع ذکر کړی اتفاق ذکر کړی د علماو په دې باندې چې ښځه چې کوم دی دا حاکمه نشي جوړېدلی ويشترط ان يكون من اهل الولايه المطلقه الكامله اي مسلما حرا ذكرا عاقلا بالغا الى قوله والنساء ناقصات عقل ودين هغه وایي دا شرط دی چې حاکم او مشر چې کوم دی دا به نري نارینه وایي ښځه به نه وي